په چارسده کې د بیلې د لوډ شیډینګ له وجې کاروباریان سخت پریشان شي او وایي چې د لوډ شیډینګ له امله یې کاروبارونو ته زیان رسېدلی دی چې ورسره نه یوازې د چارسدې معیشت په لاندې تللی دی بلکې د عام ولس لپاره ذهني پریشانۍ سبب هم جوړ شوی دی. په چارسده کې دغه تاجران او کاروباریان په وفاقي او صوبایي حکومتونو سختې نیوکې کړي دي او وایي چې دوی ته یې اوټ ورکړی دی خو ولې د صوبې د خپل پیداوار یعنې د بیلې تپوس نشي کولی. د چارسدې په شردلخان مارکیټ کې کاروبار کوونکی او تاجر فاروق خان وایي چې وفاقي حکومت پښتونخوا صوبې سره د میرې مور چلن کوي ولې چې پنجاب کې د بیلې لوډ شیډینګ نه ښکاري خو پښتونخوا کې ترې خلک تنګ دي. لوډ شیډینګ د وجې خو دومره متاثر وي چې ذهني سکون هم نشته دی، نه د شپې آرام شته نه د ورځې آرام شته. زه په دې ریاد یم چې زه لا ورته ځم راځم سودا دپاره لاړ شم هلته کې 15 منټه بجلي چې کوم دی نه ځي. دا زمونږ د کې پي کې خپله بجلي ده او مزې پې چې کوم دی نور خلک کوي. نو تاسو د عوام ولې داسې تنګوئ چې یاره تاسو دا دومره غټ لوډ شیډینګ شروع کړل دی، نه څه جواز شته نه څه فالټ شته نه څه بل څه شته او بیلونه خو راپسې داسې راځي چې زه تاسو ته خپل بیلونه خو مریان به شي 20,000 25,000. نو زه د واپډې والا مشرانو ته دا خواست کوم چې وروره د خدای په خاطر په موږ باندې رحم وکړي. هغه الله تعالی هغه لویه ورځ ده، هغې له به ټول ورځو. د خودکشۍ ته مه مجبوروئ، کاروبارونه هم تباه و برباد شو. دا اوس بجلي نشته دا سال دی. د اطلاعاتو تر مخې په چارسده ضلع کې په ښاریو کې د 12 نه تر 1600 په کلیوالو سیمو کې تر 20 غنټو پورې لوډ شیډینګ کېږي چې د څو وار احتجاجونو باوجود هم دغه مسله لا پزې ده. په غفور مارکیټ کې د سپلو کاروباریانو سره تړلي رب نواز خان وایي چې د بیلې لوډ شیډینګ 20 غنټو ته رسېدلی دی چې خوبونه یې ورله حرام کړي دي او نفسیاتي اغېزې دا دي چې دروازې ترې کاروبار نه کیږي او د شپې نه خوب شته نه د ورځې آرام شته نه کاروبار شته. موږ څوک یار کوم خلک یاره کله 15 غنټې وي په ټوله ورځ کې کله شپږ او کله کې ټول خلکو ته لارې غوښې خراب دي. ټول خلک دغه په ځان دي کار روزګار شته نه او سړی قرضدار دی د خلکو له قرض پیسې را دي خو بدون جمع کوي. خو یاره بس تا پیدا نه چې د حکومتونو موږ سره سکه د شپې ټوله شپه به ګرځي د بیجې د لاسه او د کې دې نشه نو سال به ته کار روزګار څوک ته بسل وږي او تاسو څنګه بس کارو او چا سره بس لیندینو کې ته ماته وایي ټول کار روزګار د بیجې او د لاسه او ګرانی دولاره چې ورشه روره ګنده او په 300 روپۍ غوړېږي سبا چې ورشه په 400 وي څوک تپوس کولو والا نشته. په دې اړه د واوډې چارواکو د موقف ورکولو نه ډډه کوي خو اکثر په ویډیوګانو کې ښکاري چې د کلي مشرانو سره چارواکي مذاکرات کوي او دغه باور ورکوي چې لوډ شیډینګ به نه کیږي خو دغه دعوې لا تر اوسه رښتیا نه دي ثابتې شوې. عالم خان شیرپو خبر نیوز 400